بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم ستاسو ورور ځای چشتي. ټیم خو ډېر بې ټیمه دی، تقریبا دا ټیم کې 10 منټه کم 12 بجې دي، خو د یو ورور په اصرار سره دا ویډیو جوړوم. لږ غوندې ویډیو وي او خو د اخر پورې وګورئ. زمونږ ډېر د پښتو معاشره کې چې کوم څونه رونه دي، زمونږ بچي دي، زمونږ د معاشرې نوي کول دی، هغه زیاتر چې کوم دی د بهر سوچ کوي، د یورپ ممالکو سوچ کوي، د استرالیا سوچ کوي، د فرانس سوچ کوي، د برطانیې او د لندن سوچ کوي. دلته خو هغوی خپل والدین چې کوم دی راضي کي په څه طریقه باندې، خو دغه والدینو ته پته نه لګي چې یاره په استرالیا کې یا په نور داسې ملکونو کې څه حالات دي او څه حالات روان دي. دلته چونکې ما سره نن هم یو ملګري دغه باره کې خبرې اترې وکړلې او همدغه خبره ما سره بار بار همغه کوله چې یاره مهرباني وکړه دې باره کې یو ویډیو کو دا شیر کا. په یورپ ممالکو کې همیشه چې کوم دی زمونږ د کشران لاړ شي دلته 20 لکه 15 لکه دا دلته چې کوم دی کم ایجنټان دي د جومات په مخ کې صف کې به ناست وي، غټه ږیره به یې پرېښې وي، سپینه ږیره به یې وي، لاس کې به یې غټې غټې تسبیح وي، سپینې جامې به یې چولې وي. هندو به مسلمانېږي، ته به ورته ګورې چې دا خو فرشته ده. دلته به تا نه والي 20 لکه او 30 لکه روپۍ به تا نه والي، ستا بچی چې کوم دی تا ته به وایي چې زه به یې تاله ولېږم انشاءالله. هلته به په فیکټرۍ کې کار کوي، تاله به لکونو روپۍ د میاشتې رالیږي. زمونږ د معاشرې پښتانه خو دغه ساده خلک دي، زیاتره پکې ساده دي. هغوی خورا خواران چې کوم دي هغوی وله ځمکې ګاڼه کي، کالي وله خرڅ کي، هغوی وله قرضدار وکړي، خو خپل بچی چې کوم دی هغه د مزدورۍ په غرض باندې دغه یورپ ملکونو ته لیږي. خو دوی ته دا پته نه چې په یورپ ملکونو کې څه کیږي او څه نه کیږي. هلته ډېر بد حال روان دی. زما پښتون بچی هلته په ډېر مشکل کې دی. زما د پښتو وطن، زما د پښتون بچی هلته ډېر ذلیل او خوار شو. زما ټولو پښتنو وروڼو ته خواست دی چې د خدای دپاره د خدای د قهر ویرېږي. تاسو چې کوم 20 25 لکه 30 لکه روپۍ دغه ایجنټانو له ورکوئ او دا خپل بچی په خپل لاس چې کوم دی د تبۍ اړخ ته لیږئ، نو مهرباني وکړئ دلته په دې پاکستان کې په دې خپله وطن په دې خپل پاکه خاوره باندې وله څه روزګار روان کې. د 10 روپو روزګار دې وي، ماښام دې 10 20 روړي، 100 دې روړي، 200 دې روړي، خو تاسو سره به کور کې وي، ستاسو د سترګو وړاندې به وي. خو ډېره احتیاط کوئ. نن سبا زیاتره ایجنټان چې کوم دی روتي دي، د هغوی همدا روزګار دی. خلک یې تباه و برباد کړل، خلکو کالي خرڅ کړل، د کورونه یې خرڅ کړل، ځمکې یې خرڅې کړلې. قرضدار یې وکړه خپل بچو دپاره چې زما د بچي مستقبل به ښه شي. خو چونکې هغوی خوارانو ته دا پته نه لګي چې زما د بچي مستقبل نور هم تباه کېږي. زما بچي هغه ته دا پته نه لګي چې زما د بچي به څه حال وي، په یورپ ملکونو کې به د هغه څه حال وي، کم تکلیف سره به هغه مخ وي. نو زما د ټول پاکستان او زیاتر پښتنو وروڼو ته زما خواست دی چې خدای ته وګورئ، د خدای هغه لوی ذات ته وګورئ چې د خپلو بچو باندې رحم وکړئ. خپل بچي چې کوم دی په خپل لاس مه تباه کوئ. تاسو خو خوشحال یې چې زما بچي یورپ ته لاړه، زما بچي په یورپ کې خوشحاله دی. په یورپ کې چې کوم حال شروع دی، ستا بچی چې د کومو مسلو سره مخ کېږي هغه بیا هغلته هغوی ته پته وي. نن ماته یو ملګري چې کوم دی مختلف قسم ویډیوګانې راولېږلې او ډېر انتهایي ډېر پریشان او ډېر خفه و. هغه هم دا خبره کوله چې یاره زما دا پیغام چې کوم دی پښتنو وروڼو ته ورسوه، زما دا پیغام د پښتو معاشرې هغه مشرانو ته ورسوه چې سادهګان دي، هغوی ته دا پته نه لګي چې زما بچی یورپ ته روان دی، په یورپ کې څه حال دی. دلته او بل ستاسو
د ټولو چې څونه کتونکي دي مخې ته یو خبره راولمه چې نن سبا ایجنټان ډېر زیات شوي دي، مختلف قسم طریقو باندې چې کوم دی د خلکو نه پیسې لي، 20 لکه، 10 لکه، 30 لکه، 15 لکه، او همدغه وایي چې یاره ستا بچی زه لېږمه یورپ ته یې لېږمه، امریکې ته یې لېږمه، لندن ته یې لېږمه، فرانس ته یې لېږمه، اسټرالیا ته لېږمه. نو ډېر محتاط اوسئ، د خپلو بچو، د خپل اولاد، د خپل رورو ژوند په خپل لاس مه تباه کوئ. دا ویډیو چې ده دا د دې مقصد دپاره ما کړې ده چې تاسو محتاط اوسئ. نن سبا داسې ایجنټان راغلي دي چې د هغوی ته تاسو ګورئ نو فرشتې وي، خشته خشته ګیرې یې پرېښي دي، کورتۍ به یې چولي، تسبیح به ورسره غټې غټې تسبیح وي، 15 وخته مونځ به کوي، سپینه ټوپۍ به یې په سر کړې وي، د مسلمان په شکل کې خو به وي، خو د مسلمان کار به نه کوي، د مسلمانۍ کار به نه کوي. زما ټول مسلمانانو وروڼو ته، پښتنو ته او خصوصي پښتنو ته مې دا خواست دی چې مهرباني وکړئ په خپل اولاد، په خپلو بچو، په خپلو ورېرونو رحم وکړئ او بهر ته مو خوشحالېږئ. 200 ګټي، 300 ګټي، 500 ګټي، په خپل وطن دې ګټي راځي، کور ته یې راځي چې ستاسو د سترګو د وړاندې وي. دا ویډیو چې څونه ملګري مې ګوري دا مخکې شیر کړئ چې هغه خلکو ته ورسي چې کوم خلکو ته دا پته نشته چې په یورپ کې څه شروع دي او څه کېږي. په الله م سپارم. ډېره مننه. د الله په امان.